اول خو زه تاسو ټولو ته مبارکي ورکوم د ملګرو ته چې زبردست استقبال تاسو عمران خان شاباش زنده باد. په دې ملک کې د دې خلکو خیال و چې عمران خان به د کرسۍ نه کوز کو او عمران خان به ختم شي، لیکن دا کم حالات چې نن د پاکستان کې وینم دا هلکان او دا ځوانان چې عمران خان سره ولاړي، اے بچو د تاسو مقابله چا پلار هم نشي کولی چې تاسو عمران خان سره ولاړئ نو انشاءالله تعالی ډېر زر به زبردست شکست دې ته ورکوو. نن دا امپورټ حکومت یو سازش لاندې راغلی دی د ملک تاسو په خپله وکتل چې په موږ به الزام لګولو چې ګراني ده، خو عمران خان بیا هم قیمتونه کنټرول کړي، تیل یې کنټرول کړي. نن چې دا غله بچي رالل نو تیل 80 روپۍ ګران شول، غوړي ګران شول، بجلي ګرانه شوه، او چې بجټ راځي خدای دې خیر کړي چې سره سره به کوي. ډیزل خواصم تاسو برابر کړی، نور څه غواړئ؟ بله بچو دا یاد ساتئ چې نن په پاکستان کوم حال دی، دی پاکستان ته تاسو ضرورت دی، دا تاسو مستقبل دی. که تاسو دا جهاد ونکو، که تاسو عمران خان سره جدوجہد ونکو نو ټول عمر به پښیمانه یو، ټول عمر به دا غله په مو حکومتونه کوي. واحد یو ایماندار لیډر راغلی دی چې دی خلاف ولاړ دی، ټولې پارټیانې یو ځای دي، عمران خان یوازې دی. الله تعالی عمران خان مدد کوي او په یو ځای به راچو دا ټول نه پرېږدو به. نن چې کوم حکومت کې خلک ناست دي هغه یې چې امریکا سپر پاور دی، موږ به د امریکې غلامي کوو. عمران خان ناره اوچته کړه چې امریکا سپر پاور نه دی، الله تعالی سپر پاور دی، موږ الله سره ولاړ. دا یقین وکئ چې دا ملک چې کم طرف ته روان دی ډېر مشکل کې مو ګیر یو، لیکن کله پورې چې تاسو طاقتونه ښیلو د دې صوبې او د پاکستان خلک ایماندارۍ سره راونوتل نو دا غله چې دي دا کرسۍ نه نشي کوزېدی. آیا تاسو تیار یئ؟ د چا ګاډو انتظار به نه کوئ، راوځئ به، دا جنګ به په یو ځای کوو، مونږ به نه مخکې و تاسو به راپسې یئ، انشاءالله تعالی دا ټول به زغلو. نو زه عمران خان ته یقین ورکوم چې د پاکستان بچي تا سره ولاړ دي، پروا یې ونه کړئ، مقابله څوک نشي کولی. خدای مو خوشحال. लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे.